بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نهم دلیل لمی اور دلیل انی. مونږ ته چې د نتیجې علم کیږي دا به د قیاس کې د حد اوسط په وجه باندې کیږي، یعنی د نتیجې علم موقوف دی د حد اوسط په پیژنګلنې باندې. کو چرته حد اوسط نه وي نو بل د سیس په قیاس کې نشته چې دا غي په وجه مونږ ته د نتیجې علم وشي. د دې راته صرف یو مثال وایم، کوم چې مشهور دی کل انسان حیوان وکل حیوان جسم. نو دې کې ګوره دا حیوان چې دی حد اوسط مکرر راغلی دی کنه، نو چې کله ته دا حذف کې نو باقی قضیه به څه پاتې شي نتیجه وکل انسان جسم. نو دا کل انسان جسم چې مونږ ته حاصل شو دا اصل کې په قیاس کې د حد اوسط په وجه حاصل شوی دی، او کو حد اوسط نه نو نتیجه نه حاصلېږي. د دې یو مثال لته وایم، لکه یو سړی وي مرزا قادیانی جوټا آدمی تا صغرا داشي، مرزا قادیانی جوٹا آدمی تا، اور کبرا والا جوڑ کی ہر نبی سچا ہوتا ہے. نوز دیکھ اس قسم مقرر الفاظ نشتا، حد اوسط نشتا، عمدک کا وجہ دا چه دا قیاس صحیح نتیجه نو ورکی ولی حد اوسط نشتا. ورسه ده نو حد اوسط داسی یو سیز ده چې د دې په وجه باندې مونږ ته د نتیجې علم کیږي. نو حد اوسط زمونږ د علم د پاره علت شو. یو بل مثال وره چې یو سیز داسې وي کنه چې د یو سیز د موجود کېدلو نه د بل سیز موجود کېدل ضروری شي، نو اولنی ته علت وي، دویم ته معلول وي. مثال په طور خروج ریح، انسان نه چې هوا اوزي بصوتین وی کو بلا صوتین وی، نو دا اودس د ماتېدو سبب دی. نو خروج ریح علت شو او نقض وضو د معلول شو. نو چې انسان نه هوا اوتاله نو دومانه حکم ولګیدو چې اودس مات شو. هوا وتل څه شو لکه علت او سبب، او دا د اودس ماتېدل دا معلول شو. ورسېده نو دقه علت تسوي حد اوسط وتوي. نو اوس کو چرته په قضیه کې دننه یعنی په قیاس کې دننه حد اوسط زمونږ د علم سبب وي، او په حقیقت کې او په خارج کې هم دک حد اوسط زمونږ د علم سبب ګرځېدو، نو دې ته بیا ویل کېږي دلیل لمی. سویا لکه دلیل لمی. د دې مثال وره لکه زمین دھوپ والی ہو رہی ہے، زمین دھوپ والی ہو رہی ہے دا صغرا، اور ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے. دا کبرا شوا. نو زمین دھوپ والی ہو رہی ہے، دھوپ والی او دلته وګوره دھوپ والی دا پکې حد اوسط ته. نو چې کله حد اوسط حذف کې نو سبب پاتې شي پس زمین روشن ہے. دا زمین اور روشن ہے دا به سره ولګي. نو دا زمین روشن ہے دا نتیجه مونږ ته د څه په وجه رااله؟ دا اصل کې د دھوپ والی چې کم حد اوسط ذکر دی، چې کله ته دا حذف کې نو باقی با زمین روشن ہے دا الفاظ به پاتې شي. نو بدی قیاس کی غور کا دا دھوپ والی چې کم حد اوسط دا د نتیجې سبب وګرځیدو کنه، زمونږ د علم سبب وګرځیدو کنه. او حقیقت کې هم دا سره چې کله نور روخیږي نو ځمکه روخانه شي، رڼا والا شي. حقیقت کې هم دا سره په خارج کې هم دا سره. نو چې کله جی په قیاس کې دننه حد اوسط زمونږ د علم سبب وی، او په خارج کې هم دک حد اوسط زمونږ د علم سبب ګرځي، نو داسې دلیل او داسې قیاس تسوی لګيږي دلیل لمی لام سره، دلیل لمی وته بیا وي. دې بل مثال وره
لکه د ور د لګیدلو په وجه د انسان سوځیدل. आग लगने से जलने पर استدلال چې کله انسان الله دې نه کې اور کې لړ شي نو سوځي کنه. نو په جمله کې ما ویل आग लगने से انسان جل جاتا ہے. نو باندې کې وګوره د اور لګیدل علت دی د انسان د سوځولو د پاره او په حقیقت کې هم داسې ده په خارج کې هم داسې ده چې بای اور لګیدل سره انسان سوځي. نو دې ته ویل کېږي دلیل لمی. او کو چرته داسې وي چې صرف په قیاس کې دننه حد اوسط زمونږ د علم سبب وي خو په خارج کې دک حد اوسط زمونږ د علم سبب نه ګرځي، صرف په قیاس کې وي او په خارج کې نه. نو داسې قیاس ته بیا سوي دلیل انی وته بیا وي. اگر دې مثال وره داسې قیاس ته جوړ کو صغرا دې جوړ کړه زمین روشن ہے دا صغرا شو. ہر روشن شے دھوپ والی ہے دا کبرا شو. زمین روشن ہے ہر روشن شے دھوپ والی ہے. ګوره دا روشن روشن ټکی به تلر کې دا حد اوسط ته نو سبب پاتې شي زمین دھوپ والی ہے. نو دلته اوس ګوره حد اوسط دا روشن ټکی دی نو په قیاس کې خدا روشن دا د نتیجې سبب دی خو په خارج کې ګوره دا رڼا دا د ځمکې د دوب سبب نه ګرځي بلکې دوب یعنی نور را خطل دا د ځمکې د رڼا سبب ګرځي. رڼا د ځمکې د دوب سبب نه ګرځي ولې ګوره د شپې مونږ لیټونه لګولي رڼا وی او دوب نه مطلب نور نه دوب نه د مراد د نور را خطل دي. صحیح شو. نو ګوره د رڼا په وجه باندې د نور راختل دا سبب نه دی، دا رڼا ورله سبب نه دی بلکې د نور راختل دا د ځمکې د روښانتیا سبب دی. پوه شوې؟ نو خبره دا شوه چې په قیاس کې هو حد اوسط زمون د علم سبب دی خو په خارج کې دا رڼا د دوب سبب نه ګرځيږي. نو داسې قسم قیاس ته بسوي دلیل انی. لکه د چا سندونه دی وکتل او دغه سندونو کتو سره تا دغه سړی په علمیت ذهانت قابلیت باندې استدلال وکړو. سند ته دی وکتل نو د سند نه خدا معلومه شو چې دا سړی قابل دی خو لیکن حقیقت کې کیدی شي دا سند د جعلي جوړ کړی وي یا دا قابل نه یا په نقل باندې پاس شوی. حقیقت کې به داسې نه ده خو لیکن د سند نه خو معلومه شو کنه چې دا سړی قابل ذکر زیاتې نمبر دي پکې. نو دې قسم قیاس تسوی لکه دلیل انی.